अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو ټول ټیک ټاک خیر خیریت سره به چې هر ځای کې چې خوشاله او آباد به ما د ویلی شرابیه قیوم د پروګرام 96 رنگونه سره او سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې خدا زمونږ غږ زمونږ आवाज الریډي اوریدو خو تاسو به اپډیټ کوو چې دا وخت مونږ د خیره په فیسبوک باندې هم لایو راغلی یعنی سنو پښتونخوا پیج باندې هم تاسو زمونږ خبرونه لایو کتلی شي اوریدلی هم شي او لایو اوریدو سره سره لایو کتلی هم شي نو چې څومره زمونږ د فیسبوک کتون کې چې هغه د هم پروګرام 96 رنگونه کې هر کله وایو ویلکم ورته وایو به یو فرش مورنینګ یو ښکلی سحر او بیا همیشه زه تاسو ته اکثر پروګرام کې چې هر یو سحر ستاسو لپاره د نوي موقعو سره ستاسو ژوند ته راځي خو بیا بهترین انسان هغه دی چې هغه دغه سحر نه فایده واخلي بجای دا چې هغه وایي چې سحر شو بس لیټه پورې چې کوم دی ودوي او بیا چې کوم دی پاسي لیټ نو بیا هغه پوره روټین چې کوم دی ډسټرب وي روټین چې کوم دی هغه پراپرلی مینیج نه وي ما په ریډیو باندې هم دغه خبرو کې کوشش کوي سحر ټایم کې ناشته چې کومه دا ډیره زیات لازمي ده او بیا هم څوک سحر ټایم ناشته نه کوي نو ملک شیک یا بنانا شیک چې کوم دی هغه د لازمي سکی دا هم تاسو لپاره ښه دی یو خدای چې پروټینز دي پکې نیوټرنز دي پکې نور هم بلا ډیر زیات چې کوي وایټامینز پکې تاسو ته فائدې پکې تاسو ته کافی زیات ملاويږي او سحری ټایم کې یو خدای چې دا نور سورج جب نکلتا है ना तो ये भी आप लोगों के लिए फायदेमंद ज़्यादा है ځکه چې دیږي وایټامین ډي دا او وایټامین ډي تاسو د اډوکو مضبوطوالي لپاره هم ټولنه بهترین را ګڼ شمیر معلومات دي اپډیټس دي چې هغه به هم تاسو سره وقتن فوقتن کرنسي ریټس دي کله ټیکنالوژي په اړه باندې اپډیټس نو وقتن فوقتن به تاسو سره شامل وي پروګرام کې خو د خیره په فیسبوک باندې لایو راغلی او سنو پښتونخوا پیج باندې نو تاسو هم زر خپل فیسبوک ته لاړ شئ چې فیسبوک کې سر ځای کې سنو پښتونخوا ولیکئ نو زمونږ خبرونه یعنی زمونږ د پروګرام چې کوم دی به تاسو باقاعده لایو راشئ نو تاسو بیا لایو اوریدو سره سره لایو کتلې هم شي چې جوائن کې او خپل آی ډیز نه یعنی خپل فیسبوک آئی ڈیز نہ ہم مخ کے فارورڈ کی پتہ ہوگی کہ نا رابعہ کریم لائیو تھا تو سب جو ہے نا ہم جوائن کر سکیں گے پھر کہیں گے رابعہ کریم آپ لائیو تھی آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں تھا تو میں نے تو آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ ہم جو ہے نا لائیو آ چکے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے نا جلدی لائیو جائے اور ہمیں جوائن کریں اور ټول چې کوم دی خپل غږ خپل आवाज د خیر سره موږ سره پروګرام چې کوم دی هغه لازمي شامل کړي جګب شب روان وي او څنګه ما لړی وي پروګرام چې کوم نه موضوع پروډوسر سے بتاو سوال لړی په سکرین باندې شو کړی هم بیچاره نو آج کے نوجوان کل کی تقدیر ہے د نننی چې څومره ځوانان دي نوجوانان دي دا زموږ سباون دي یا زموږ فیوچر دی مستقبل دی نو اصل کې بدی باندې ما پر ریډیو باندې هم کافی زیات خبرو کې تاسو وګورئ چې نن سبا زموږ ځوانان ولی مس ګایډ ډیر زیات دي یعنی هغه تر خپل ګول خپل ویژن خپل ټارګټ چې کوم دا تر اوسه پورې پته نه لګیدلی مس ګایډ دي که سوشل میډیا یوز کوي نو سوشل میډیا باندې فیک نیوز کافی زیات خوريږي او په دغه فیک نیوز خورول کې د ټول نه زیات لاس چې کوم دی هغه د نوجوانانو ځکه چې هغه به ډیر زیات انوالو دي ګڼ شمیر کې وغي دغه فیک نیوز چې کوم دی نو خپل ورته پته نه وي اپډیټس نه وي خو فیک نیوز چې کوم دی نو هغه خوري کافی زیات نو کوشش ولا پکار دی چې فیک نیوز که زموږ ځوانان دي نوجوانان دي ینګسټر دي کنه هغه فیک نیوز ګورو نو پکار دا نه چې هغه فیک نیوز خواره کی او بلکې سرکل کی هغه باره کې پہله تصدیق معلومات چې کوم دی هغه لازمي کول پکار دي نو دغه اویرنس هم خورول پکار دي چې را فیک نیوز سے بچا کرے خو بیا جی یو بل خبره زو کوم نوجوانان زموږ د ملک یو قیمتي اساسه ده او ډیر زیاته ضروری دي د موږ د ملک د لپاره د وطن خوري د لپاره خپل ځمېداریان پیژندل هم د غي د لپاره لازمي دي خو ولې مس ګایډډ شي هغه انټرست چې کوم دی ولې پریک دی په د کامیابی په لور باندې روانې دوه لپاره یا د جرنی کې د کامیابی چې کوم جرنی د کم سفر دی نو په دې کې چې کم دی انټرست ولې دا غي کم شي زیات تر بیا که تاسو ګورئ نو زمونږ نوجوانان ولې شاته پاتې شي کانفیډنس پکې ولې کمی ده که تاسو ګورئ اعتماد پکې نه وي کانفیډنس پکې کمی وي ایجوکیشن کې چې کم دی نو هغه کې دونه انټرست بیا نه لري شاته پاتې شي ولې دغه سيزونو کې یا سکلز چې کم دی هغه زده کړه نه کوي نو اصل کې به دغه ټول سيزونو باندې خبرې کو تاسو هم ما سره خپل پوینټس په شاملوي او دغه خبرې چونګې ډیر زیات لازمي دي که تاسو ګورئ چې نوی کول څومره ځوانان دي نو موستلی مس ګایډډ دي خو هغه गोल खपल विजन खपल मकसद चिकम दे आगा जोन के ने पेजनी यार हम इस दुनिया में ना कौन से मकसद के लिए हमारे जो ना गोल क्या है गोल सेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है टाइम मैनेजमेंट सुमरा लाजमी है टाइम मैनेजमेंट हम लाजमी है जगह जो टाइम मैनेजमेंट तासु ना कोई रियो खुदा विची सासु पूरा बस चिकम आगा प्रॉपर्ली मैनेज नहीं वी ना नो टाइम मैनेजमेंट दाडी ज्यादा लाजमी है जी पदी बाने हम कार कोल पकार दी बिल्कुल जी सासु कॉल समरा रवान दी कॉल्स हम वक्तन फोक्तन प्रोग्राम की शामिल की सिफर ना हयो पिंजा दुआ पिंजा सलोर यो सरोदरी बाने बस सासु लाइव कॉल्स रखलू यानी 09152544143 पे आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं और ब्यादी सरा सरा का तासु ओरिजिनो چې څومره نوجوانان دي نوی کول ځوانان دي کنه ینګسټرز دي نو په خوا به دا وجه به حجرو بیٹکونو جماعتونو کې چې ناس تو ذکر بیل تکول د مشرانو خو هغه شزونه کې چې ډیر زیاته کمی راغلي نو یو د دې په وجه باندې هم افیکټ شوی کافی زیات دي زموږ نوی کول ځوانان او دې افیکټ کړي داسې دي چې اوس هغه
مشران چې کوم دي نو هغه شانتي تعلیم یا هغه سي زده کړې ول نه ورکوي یا دی چې کوم دي نو کینی یغي سره نه چې هغه شان زده کړو کې مشرانو ودا و چې خپل ایکسپیرینس به هم شیر کول ور سره نو زه بار تاسو ته چې ایکسپیرینس په ژوند کې ډیر زیات لازمي دي چې ایکسپیرینس خپل چې کوم دی هغه تاسو سره سوک شیر کی او بیا یو بل خبره به تاسو سره دلته کې شاملوم چې ژوند چې کوم دی نو دا سایکل دی مونږ دې ته وایي لایف سایکل پهله د چایلډ هوډ نه د ماشومتوب نه والا تر دې زلمیتوب پورې او بیا د دې نه بعد چې کوم دی نو بوډاتوب پورې دغه چې کوم سفر دی نو دا یو لایف سایکل دی دا یو لایف سپین دی ماشومتوب کې تاسو واپس چې کوم دی هغه سټیج ته جو ماشومتوب هغه سټیج ته واپس ځئ نو اصل کې دا اډلټ سټیج چې کوم دی نو جوانانو دا سټیج نو دې کې خدا و چې جذبه هم پکې زیات وي انرژي هم پکې زیات وي او ډیر زیات پاورفل وي نو دې چې کوم دی خپل ځمېداریان او پیژنې په وخت باندې نو دې ډیر زیات کامیابی چې کومه دا حاصلول شي نه صرف یو نیشن مخکې بوتلی شي یو قوم بلکې پوره ملک چې کوم دی هغه مخکې د ترقۍ په لور باندې د دې په وجه باندې د دې سټرګل مهنت په وجه باندې روانېدلی شي تاسو لایف کالز باخلو 0915 5 باندې تاسو لائف कॉल करिए यानी 0915254 भी आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जी तासु मैसेजेस हमको लिखे के लगुंदे दवा यानी स्पेस 8881 माने बस तासु मैसेजेस राजी और तासु यो ड्रीम ऑप्शन हो रहा है आप लोगों के पास थर्ड ऑप्शन भी आ चुका है तो थर्ड ऑप्शन कौन सा है आप लोगों के पास तो आप लोग हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं सुनो पुख्तनख्वा पेज माने मुंगा लाइव यूजी दा वक्ती तासु औरिदल सर सरा मुंगा लाइव कतले हम शजक ची रेडियो माने खो बताओ जमुंगा गग जमुंगा आवाज औरिदु सुन एफएम 89.4 96 फ्रीक्वेंसी बांधे खुदा वक्ती मुंगा पा फेसबुक पाने लाइव यू सुनो पुख्तनख्वा पेज माने तो तासु जर जर मुंगा ज्वाइन के और सुनो पुख्तनख्वा ची कम ऐप ते नो बागे माने हम तासु मुंगा लाइव कतले शी जी और जमुंगा प्रोग्राम ची कम देगा लाइव स्ट्रीमिंग माने तासु औरिदल शी जी फर्स्ट कॉल बगुरु फेसबुक सेशन की जी सूक दे रकम देना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी रोजाना प्रोग्राम के हर कली वायु सो को रकम देना बाजवले पेशान दलाम हां नूरगुल सेबा नूरगुल खबर कोन जावरत गुजरना तासु तम सुने पे 99.4 के हर कली स्तडी माशो ढेर ज्यादा माने नूरगुल सेब तासु तो हम ढेर ज्यादा हर कली वही संगे जोन साथ खरा वांदी बाजी फ्लोर में मोते इवली यो सो खबरे वसरा को में खरा लगे खबरियो का पटा पे गनेलो अब बिल्कुल इंशाल्लाह खाम खबर सर को नूरगुल सेब तासु आई तबे तू बराबर दी अस्सलाम वालेकुम खैर के वालेकुम अस्सलाम संगे खै तबे तू बराबर दी अल्लाह जन्नती का तो होटल खयो कना अल्हम्दुलिल्लाह जी तासु स्पेशल दुआगानी प्रोग्राम और दे खैरा यारे मो हो लगा जे जवानों ने बोरे के फेल अजल तई छे दा से खो साग न कम कना जी जी ला फेल अजल तो सच मो जवानों ने वजरा खबर हो कि तो तब पकला रटियार पौजी खबर को आहा हेलो दा से खबर हो कना आहा चनन साबो ټول مشمون پلشتکی کا چې تاسو له کې یو تکراو خاطو هالو जी जी تاسو आवाज مونږ درازي هالو हेलो आई हाय زما په خیال کنه نورګل صاحب والد صاحب چې کوم دي زموږ आवाज نه دی خو د سیګنل مسله یا چې کوم دي ریډیو سره خوا په خوانه سو اکثر داسې کی او ان شاء الله تاسو دوباره ټرای وکړئ چې تاسو وخت تاسو आवाज چې کوم دي موږ سره خامخا شاملې کی دوباره تاسو ټرای وکړئ نو تاسو کال چې کوم دي هغه موږ ترازي یو نیکسټ کال به ګورو چې څوک دی بلاین د کم ځنه بیا چې پروګرام کې سوي غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه بیا خو واجی وا اول ګل صاحب تو سیګریټ څنګه الله پدې تاسو خې الحمدلله جی تاسو سپیشل دعاګانې تاسو خې جون وخت سات روان دي الحمدلله خمدار بل الوای الحمدلله جی فټ فاټ تاسو دعاګانې کتلې مشه کا اورېدلې مشه بس اورېدلې شو خاجي خا و د زړه بسترګم کتلې شو زړه بسترګو کتلې شو بالکل او کنه زړه سترګې خوې کنه نو څنګه یې را بیا خو خې خیرونه تاسو دعاګانې سم مصروفیات دي د هفته پر ورځ والله بس چوټي د بسکور کې تیر هغه ګور کیو خاجي خا کورونه کې ها ودینه پس ګورو دینه پس په بیا ګوره اکټیویټیز بر دینه بعد شروع کیږي دا راته وې سبب ویل غواړي ول ګل سم نن چې کوم دا پروګرام موضوع ده چې را ځوانان زمونږ تقدیر دی زمونږ مستقبل لې یاره موضوع تاسو ډېر مزه موضوع لري اها د موضوع باره کې دا وایم جی دا ایجوکیشن خبره کوله وختي کنه نو یو کہانی به بیان کوم سچا کہانی بهشکه جی بهشکه بیان کړه زما یو ورور کنه فضل نامه وا جی جی هم تعلیم کولو مام تعلیم کولو حاجی نو یو خو غریبي و د مونږه او یو هغه خپل تعلیم چې کوم ځای به زیاړي کوله ټول ورځ هغه خپل تعلیم نه پرې خو حاجی نو ما خو څه یا پرې خو
هغه نه پرې خو هغه جاړو کوله کله به په سړک باندې دا کوله کاني مړی نه ماتای هغه خپل تعلیم سره ورسولو خجی هغه وسنه سبا وخت کې نوکر دی ماشاءالله زبردست ما ته ملو دا هغه ته خپل مهنت باندې ملو دا ما ته په شفاعت باندې ملو دا صحیح مطلب دا چې هغه خپل مهنت کړو نو هغه تاغه مقام چې کوم دی الله ورکو مهنت هغه نه بیلو زبردست هغه ته تعلیم باندې ورسېدو نو جوب شو کو راته ملو دا ما ته ملو دا خو ما ته په شفاعت باندې ملو دا تاسو ورپسې لګي منډه تړي چې کوم دی هغه وهلی یا بالکل اصل کې اولګل صاحب چې تاسو څنګه خبرو کو دا سیده هم چې څوک مهنت کوي کنه خواري کوي هغه ته مقام ملاويږي مقام ملاوي خپل مقصد ته ورسي हाँ रास्ते में देर है लेकिन अल्लाह के रास्ते में अंधेर नहीं है کنه نو تیار پکې نه وي خامخا جیل د رڼا لټون بکوي نو له بتاوس ته ملاويږي دا داسې نه چې مونږه لټون پریږدو لکه هغه خپل هغه موږ کرکټ شو لوبي وکولې کنه هغه به داسې نه ګولې سره شوق نو له تعلیم سره شوق خاجي خا زبردست کتابونو لپاره باغه دغه کول ویړي به کوله ها ماشاءالله جی ماشاءالله بدا خدا سي ده کنه خپل مقام ته اوسه ارمي کې سیول کې خو ترګاری او د ملو د خو مزو کې واجی واه زبردست بدست تاسو دې کہانی نه دا پروف کیږي چې مهنت ځوانانو لپاره دی چې ورسره مهنت هم کوي که څوک دا وی چې موږ سره د تعلیم د لپاره پیسې نشته موږ سو کو یا دا وکړو کنه څنګه زده کړو کو نو تاسو خبره چې دیاړي به کوله مزدوري به کوله ځان لا خو ځان باندې به چې کم دي سبق ویل سبق نه پرې خو سخت به باندې زیات دي نو بس دا سخت سیله بیا خامخاجي په ژوند کې ملاوي یو به ملو دې مزه کوي واجی واه بس زموږ طرف نو سپیشل سلوټ ښا زموږ ټیم په ناسي پروګرام ورو تاسو سلام وي اشاره راته کوي سلام دوای خاجي خا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه او مش طرف نه هم د سپیشل سلامونه رابیا خورو جی تاسو سلام او ټول اردوونکو ته سلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جی او پروډوسر صاحب دا اولګل صاحب چې کوم دی اخر غراب یادا شو زم چې دې خبره کوله سم مطلب لکه ډیر زیاده امپورټنٹ خبره کنه بٹ آخر میں کہہ رہی تھی کہ سب کو سلام جو ہے نا میری طرف سے اور یہ جو ہے نا لازمی ہے ځکه چې موږ پروګرام خایس او خلا دا کده هر ځای سره تعلق لرون کی وی دا هر ځای اوسیدون کی خو په دې پلیټ فارم باندې سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې موږ سره داغي आवाज چې کوم دي شامل کی تاسو میسیجز هم ډیر زیات راغلي دي یو څو کمنټس به شاملو مجي نور آغا چې کوم دي موږ ته میسج کړی سلام علیکم وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه او ازری سبزی وی چې زما د دې کال ندی دم لری کا غلط دم دې په نایټ شو کې چولې اوس خو د سره نه ملای وہی غلط دم دې په چولے ہم نے جو ہے جادو وادی اس پہ کر لیا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم اس سے جادو وادی جنتر منتر ہٹا رہے تھے نو بیا وستاسو کال چې کوم دې ملاو شي صحیح ده تاسو ټرای بیا وکړئ ان شاء الله د خیر تاسو کال چې کوم دې هغه لازمي ملاوي ان شاء الله او احمد الله وی چې سلامونه جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه سرنواب هم موږ ته جی ګوډي را لګلې تھینک یو سو مچ جی او ار جے صابر بالا گاڑے وی چې سلامونه جی وعلیکم السلام جی اصغر خان وی ہائے نو ہائے اصغر بھائی کیا حال ہے طبیعت تو ٹھیک ہے ساجد خان ارمانی ہوں مجھے ہیلو نو ہیلو ساجد بھائی او فیض الرحمن فیس سے زمونږ پروګرام چې کوم دی اوري دا نوخار رستم نه او ماشاءالله جی رستم خو بیا خلک هم ډیر زیات خې خواږي دراني فیض الرحمن صاحب ډیر زیات مننه جی تاسو هم پروګرام کې هر کلی وای څنګه یې خې رستم کې خیر خیریت ته کنه او سودم رستم کې تاسو کول بیا ملاو نو شو جی چې تاسو هم موږ سره پوئټری شاعری مایری چې کومه دا شامل کې دی او پوئټری ډیر زیات زبردست زماره پر لاینز ویلو خو ماشاءالله جی ایسے لاینز کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے فیض الرحمن فیض صاحب شاعری چې کومه ده کنه نو ډیره زیاته زبردست راخه یقین وکړئ جی ان شاء الله د دې کال ملاو شي دی به تاسو بیا خپل شاعری چې کومه ده کنه پروګرام کې تاسو راخه مخه شریکي جی شاملي او زما خو ډیره زیاته خوخه د خنزیر صاحب جی سلامونه جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه او السلام علیکم سم د اختر میاشت خاجی ډیره زیاته مننه جی وعلیکم السلام فیض الرحمن صاحب خوشاله اوسئ جی خنزیر وی واو نایس جی سہیل صاحب جی ماشاءالله پښتو نیو چینل ډیره زیاته مننه جی ثانک یو سو مچ تاسو کالز بر روان دي جی یو کال باول جی سوق دی بلاین د کم نه السلام علیکم هلو کال چې کوم دي تاسو را روان دي 0915250 باندې تاسو لایف کالز ورازي ان شاء الله جی پروګرام کې به وقتن فوقتن تاسو لایف کال چې کوم دي شاملېږي نو تاسو ټولو کالز به شاملېږي لیکن وقتن فوقتن السلام علیکم وعلیکم السلام ربیا قیوم سب نه خیر یاله الحمدلله جی بالکل ټیک ټاک فټ فاډي تو دواګانی تاسو څنګه خیر ته بتونو برابر دي الله فاضل د پخپل خیر شای کنه شای سب یالیا تاسو یې الحمدلله تو سپیشل دواګانی څنګه موسم دا
منا چې موسم خو د دوی د ډیره زیاته ګرمي و خو برینۍ شپاړلس کې ټنډه وه داسې یخ وکنه بیټرۍ په 12 بجې څه بند کړل بوزي ها موسم لګوندې نارمل و ها نه نه ماشاءالله داسې ګزاره شته ښه جي ښه زبردست او څه به ویل غواړي چې پروګرام اورئ منا چې پروګرام رابعه قیوم خورکۍ ډېر وخت نه واردي خو دغه غونډه ورې وته کوي چې په موبایل پر مې ګوته وخوګېدلې موبایل باندې ګوتې ماتې شوې ها منا چې درې ګنټې درته ووایي سوال خو میر بلا ووایي چې ملاوي چې دا دې به چې بدون تا ته مقابله چې چګي چې کنه به مې ډېر افسوس وکړي بیا په لګیاسي بیا دغه غونډه چې ځان ته شیطان وسی کنه ها جی ها نه ان شاء الله جی خامخا بس تاسو غږ تاسو आवाज موږ سره شاملېږي او ټرای به کوي ان شاء الله تاسو आवाज به شاملېږي جی دا راته څو خبرې کوي تاسو رضوان الله نام دا یو د بانو نه خبرې کو بانو سے ګمبتینا خاجي خا ګمبتینا لشکې مصرف لاین دی بنو ګلنا رضوان صاحب کنه پهلا موبایل ما ته ملاو سره واجی وا رضوان صاحب سبا ویل غواړي چې پروګرام کې نن زموږ چې کومه موضوع ده چې نوی کول ځوانان چې څومره هم زموږ دي کنه نو هغه زموږ مستقبل لې خو دا نوی کول ځوانان میس ګایډ ډیر زیات دي یعنی که تاسو وګورئ جینو اوس ډیر زیات شاده کیږي دې باره کې بس ویل غواړي تاسو می تاول غواړي چې الله دې زم دی لره الله دې عمر ویسکا دا ډیر زغه دودي خاصه لکه په انسان څخه خپل خپلات وی کنه جی او دلونه हेलो हाय आवाज तاسو کټ شو جی تاسو دوباره ټرای وکړئ کوشش کوئ چې نایټ شو وی مورنینګ شو چې کم دنو دي کې تاسو د موضوع په اړه باندې موږ سره ډېر زیات خبرې کوي چې کم زموږ ټاپک دی یاره چې نوی کول ځوانان چې زموږ سمره دي دا زموږ تقدیر دی نو اصل کې که تاسو ګورئ نو د دې مطلب دا چې نوی کول ځوانان زموږ فیوچر شیپینګ یعنی زموږ مستقبل له پدې کې به تاسو ویل غواړئ چې را دغه خاص کر زمانن غواړم چې نن موږ د سټوډنټس هم پروګرام کې کول کې چې دغه غږ صحیح आवाज موږ سره شامل شي ډېر بداسي ځوانان وی چې غوي ز په لایف کې ریسک نه لمه خطر ز په لایف کې نه علم ریسک نه زیریګم چې زه ریسک والم یا ز کاروبار شروع کوم ز پاغي کې ریسک نه غستل غواړم نو اصل کې جون کې به ریسک اخلي نو مخ کې بځي چې جون کې ریسک نه اخلي نو بیا خو انسان مخ کې نشي په جون کې به ریسک اخلي نو علاوه مخ کې زی که څوک یې راځي هوټل جوړول غواړم او د سین په غاړه باندې هوټل نو الته کې خو چون کې خلک راځي هغه ویو د بار هم زیات او ته بیا لدینه مېریږي چې نه سیلاب را شو دا هوټل چې کم دي زما ټول چې کم دي راو ورزيږي یا داسې شي خراب شي کنه او سیلاب پر شي نقصان ز فیس نکم نو ریسک په اخلي علاوه مخ کې دا سينه چې ریسک تنالي نو ته به چې زبا مخ کې لاړ شم ریسک نه بغیر سم نشي کېدی بلکې هر څه پر ریسک باندې دي کوشش کوي چې بجون کې ریسک اخلي نو علاوه تاسو مخ کې ځي السلام علیکم وعلیکم السلام رابعه هرکلی په خیر علي او سحر مو په خیر ډیر زیاته مننه چې تاسو هم ډیر زیات درون هرکلی وي پروګرام کې څوک د کم ځای سره په لاین ډیر خوشاله اوسې صابر بالا غړې خبرې کوم ها صابر بھائی زنده आवाज تاسو میسج ما اوس شامل کو ښا خاجي خبر خوشاله اوسه نمبر خورل پګرانه ملاوي ډیر زیات پګرانه کنه خدا سو بګه په شارټ کټ کې راتا وشوي او کا دی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے उनको अपनी मंजिल आसमानों में वाह जी वाह जबरदस्त बिल्कुल زموږ ځوانانو هډه غټرول له غټ کردار په معاشره کې خو زیات تر څه کم دی خپل حال ځلې په تعلیمي راځي طرف کی جی او د خپل مګ د پاسه مثبت سوچ دي او خپل کار خپل ډیوټي چې د پواله شوی صحیح طریقې خپل سر ته ورسوي ذمہداري خپل وپیژني زه ډیره خوشاله اوسم ډیره مننه ډیره زیاته مننه صابر بھائی چې تاسو سره پروګرام کې شرکت وکړو خپل غږ مرا سره شامل کو دغه موضوع باندې هم را سره تاسو پوینټ شامل کړل ډیره خوشاله اوسئ السلام علیکم थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम ډیره زیاته مننه صابر بھائی ډیر خولي شعر وی کنه چې اوقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے چې ویزان ژوندې پزماکه خخ کله کا تخم کلوی غواړي د خورو په مقام شه نو اصل کې داسې د هم جی چې ځان به همیشه چې کم دینو لکه تخم په شانتي غړې نو بیا به رو چې کم دی دا فلاور دا بوټي چې کم دی دا رو غټیږي دا داسې نه چې مونږ وایو چې را یو انسان غواړو چې ډېر کامیاب شي په سکندونو کې یا د تر یو مقام ملاو شي په سکندونو کې نو اصل کې دا نه بلکې دا مهنت غواړي خواري غواړي دا زړه غواړي دا تاسو سټرګلز غواړي کوشش کوي نوی کول ځوانان چې څومره هم زموږ دي ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې هغه کسانو سره کېنه چې کم تاسو گایډ کوي پراپر طریقې سره مس گایډنس والا کسانو سره کله هم مکینه چې کم تاسو دا مایوسه ښکار کوي یعنی چې کم تن په خپل مایوس وي نو هغه تاسو څنګه موټیویټ کیا تعالی بس چې کم دي تاسو بس طاقت څه دروخی
همیشه هغه کس سره کینې چې کم تاسو طاقت دروخی. د مایوس تن نه د مایوس محفل نه تیښته کوئ، د مایوس تن نه منډه وهئ او هغه مایوس تن چې کم دی خپل سرکل کې کله هم مساتئ. کوشش کوئ چې داسې خلک چې کم تاسو موټیویټ کوي، کم تاسو طاقت درخی، کم تاسو د مایوسۍ نه لرکي، ستاسو نه مایوسي لرکي، ستاسو سوچ چې کوم دی هغه پوزیټیو کوي کنه. نو هغه خلکو سره کینې ناسته پاسته هغه خلکو سره ډیر کوي او په لایف کې ریسک په اخلي. نو الله به مخکې ځي د سوشل میډیا چې څنګه ما لړی په ریډیو باندې هم خبرو کې یاره زموږ څومره نوي کول ځوانان دي، نو هغه تاسو چې سوشل میډیا کې چونکی فیک نیوز کافي زیات خوري او په دې کې مین چې کوم دي مینلی زموږ ینګسټرز دي یا موږ نوجوانان دي. نو نوجوانان ولې دي کې انوالو دي، ولې دا کار کوي؟ مس گائیډنس په وجه باندې، یعنی مس گائیډډ دي، پراپر گائیډنس نه دي، هغې ته پته نشته چې یاره کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں. هغې په وجه باندې هغې مس گائیډنس چې کوم دي هغې ته ډېر ملاو دی. نو مس گائیډنس په وجه باندې هغې چې کوم دي نو دغه فیک نیوز شو یا دې نه علاوه که تاسو وګورئ چې نو په سوشل میډیا باندې د اے آی نیگیټیو استعمال هغه کافي زیات کېږي، د ټیکنالوژي هم نیگیټیو استعمال چې کوم دی ډېر زیات کېږي. نو هغه زموږ یو استاد هغه به خبره کوله وایي سمندر راغی خو افسوس په دې خبره کوم چې تاسو له لامبو نه درځي. لامبو نه مطلب د هغې دا و چې یاره چې کوم ټایم کې 4G راغله که نه 3G وه، پهله به 2G بیا 3G بیا 4G شوه د 2016 آی تھنک داسې خبره ده. نو سمندر راغی خو تاسو له لامبو نه درځي، افسوس زه په دې کوم. نو هغې خبره دا وه چې یاره پهله خو 4G وه، بیا پکې موډیم راغی، ټیکنالوژي دونه طریقې وکړه چې وایرلیس انټرنیټ چې کوم دی راغی د وای فای په ذریعه باندې تاسو کور کې چې کوم دی نو وای فای انلیمیټډ استعمالولی شي. نو دا اصل کې هغې خبره دې پورې کوله چې ټیکنالوژي ترقي وکړه، روز تر ورځې ټیکنالوژي کې نوي نوي څیزونه راځي، لکه اوس دا اے آی شو، آرټیفیشل انټیلیجنس، داسې نور روبوټ شو، ټول که نه هر یو څیز کمپیوټر باندې اټومیټک شو. نو اصل کې هغې مطلب دا و چې یاره دغه ټیکنالوژي دغه څیزونه راغلل خو موږ ته سکلز نه زده، موږ دا سکلز کمی ده په ژوند کې. نو هغې په وجه باندې به موږ په ژوند کې څه وکړو؟ نو دا اصل کې مین خبره دا ده چې مینلی موږ په دغه سټرګلز دغه سکلز باندې چې کوم دی کار وکړو، نو هله به موږ د ټیکنالوژي په خوند په رنګ باندې پوهېږو چې یاره ټیکنالوژي وایسته، ټیکنالوژي څنګه ریزلټ ورکوي، یاره ټیکنالوژي فایدې څه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیمیا ګل پریدي باړه خبر ایجنسی زما طرفه لر دی کبر دی د خیبر دی که د اشنغر دی او که د خوب پېښور دی، هغې ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام. او پروګرام کې چې ډېر زیات درون هرکلی وایي، څو خبرې کوئ؟ تاسو نوم څه واغستو؟ جی کیمیا ګل. کیمیا ګل که نه؟ او چې زه ریګولر کالر یم د سونو اف ام، خو ستاسو پروګرام کې زه ځکه نه راځم چې تاسو هغه کریم وایئ که نه لري هغه خبرو کې بیا نه راځو. ښه جي ښه کیمیا ګل صاحب، دا چونکې زموږ مورننګ شو ده، زموږ کوشش دا چې په دې کې موږ ټاپکس داسې ډسکس کړو چې کوم فایدهمند وي زموږ د نوي کول ځوانانو دپاره، زموږ د معاشرې دپاره. څه به ویل غواړئ جي په موضوع باندې؟ بالکل زما ډېر زړه مو چې تاسو سره خبرې وکړم، چونکې نن په کور ناست وم، نن به ورسره خبرې کوم. 3 ځل مې کال ولګېدو، بس میلاوېدو به نه، اخر هم میلاو شو. تاسو په ځوانانو خبرې وکړې، ځوانانو حوصلې هسې بېللې دي، ځکه یې بېللې دي که نه چې دې پسې بیک اپ نشته دی. بل تاسو یو خبره وکړه، دا یو خو په دې ګیمونو هغه کې دومره مګن شوي دي که نه چې د دنیا د حالاتو نه ډېره دخوا شوي دي. نو زه یو میسج ورکوم چې کیل سره په تعلیم توجه ورکړئ. دا ګیمونه دا موبایل دام په کار نه راځي. که څوک پې بزنس کوي یا آنلاین څه شی پې کوي که نه، زه ورته سلام کوم، خو غلط یې مه یوز کوئ. زه اخر کې دا ویم چې د دې زړونه په یو بل شي مات دي، سپیشلي د پښتنو زیاتر بدامني ده، نو زړونه یې ډېر زیات دردېدلي دي. یو څو شعرونه به ورته ویم او نور به د نرسخت علم، ځکه چې نور ملګري به راځي. وږمې به د سپرلي راځي خو امن غواړي، وږمې به د سپرلي راځي خو امن غواړي، دلته به هره خوشحالي راځي خو امن غواړي. هغه خو ناستې له هر سړي اوږې لټوي، هغه خو ناستې له د هر سړي اوږې لټوي، دلته کونتر او توتي راځي خو امن غواړي. ښکلی وطن او محبت له زړه د هر چا کېږي، ښکلی وطن او محبت ته زړه د هر چا کېږي، دلته بلا ښکلي سړي راځي خو امن غواړي. واه جي واه زبردست. تاسو هم ښکلي یئ خو ښکلي عادتونه زده کړئ، تاسو هم ښکلي یئ خو ښکلي عادتونه زده کړئ. د کوی کاف نه به تاسو له دلته ښاپېرې راځي خو امن غواړي. او زرداد دا ښکلی وطن د خدای آباد لري تل، زرداد دا ښکلی وطن د خدای دی آباد لري تل، د دغې خاورې نه خوشبوی راځي خو امن غواړي. زبردست. زما د طرفه چې کوم دی کامران ته او فرمان ته او کاشف ته په سوات کې ژوند کوي او ورسره علیزه خورې ده، هغې ته ډېره مینه او احترامات، کورم ودان د الله په امان. ډېره زیاته مننه جي.
थैंक यू सो मच रिजवान भाई چې کوم د مو سره بلاین منو کافي زیات خپل خبرو کې ماشاءالله دا زموږ فرست کالر وو یعنی فرست ټایم پروګرام کې کال وکړو کنه چې دی موږ سره خپل आवाज چې کوم دا شامل کو پروګرام کې ایسه غوستاسو کالز کافي زیات راځي ځکه چې نیو لیسنرز هم وي یا داسې اوریدونکو وي چې هغه لډیر مودي نه ټرای کوي پروګرام کې چې رابعه سره خبرو شي پروګرام کې زموږ आवाज شامل شي خو اکثر داسې وي چې تاسو کال چې کوم دی ملاو نشي پکې خو ان شاء الله دغه شان تاسو ټرای کوئ نو چې څنګه دا رضوان بھائی کال ملاو شو تاسو به هم ملاویږي مونږ فیسبوک باندې لایو ویجی تاسو خپل آی ډی نه هم مخکې فارورډ کې چې پته ولګي رابعه کوم لایو دا نو ټول بجې مونږ جوائن کی او رضوان بھائی یو خبرو کې چې سوشل میډیا په وجه باندې سټوډنټ چې کوم دي دغه آنلاین گیمز په وجه باندې یا د آنلاین پلیټ فارمز په وجه باندې کافي حد پورې خراب شو نو زه به تاسو دلته یو دا خبرو کوم چې زمونږ په ژوند کې رولز نشته لري پالیسیز نشته لري چې کله مونږ په خپل ژوند کې رولز جوړ کړل نو هغه ټایم نه یا هغه پوینټ نه به زموږ ژوند ډیر زیات په سکون شي امن بم راشي خوشاله بم راشي او زموږ بعد ترقی په لور پرمختګ د ترقی په لور باندې روان هم موږ شو خو اصل کې زموږ په ژوند کې پالیسی نشته زموږ په ژوند کې رولز نشته ریګولیشنز نشته موږ چې کوم دي همیشه دا وایو چې نن د کارو کو سبا بیا موږ هغه تړنه نه کوو سبا موږ هغه ته بیا ځړنه نه کوو زموږ هر ځوان داسې دي نو اصل کې دا سره دی کول پکار مونږ شپې جی فیسبوک کولاو کو یا به تاسو ته خبرو کوم سوشل میډیا کنه فیسبوک خبر به تاسو ته کوم ځکه چې هر څوک استعمالي فیسبوک زه کولاو کوم شپې نو تر 10 بجې به فیسبوک کولاو کوم هغه زه دونه کوم زه چې یو دوه درې پوسټ به ګورځه اصل لکه یو چکر به پکې وو خو به ګور سکرولینګ ډاون خو دا سکرولینګ ډاون سره هم که زه وګورم نو 10 بجو نه زدي ته ناست یم او چې زه ټیم ته بیا ګورم نو شپې 2 بجې یا 3 بجې او زه بیا وایم چې او هو د ټایم ته وګورم زه خو پوه نه شوم نو اصل کې دا صرف او صرف دغه سوشل میډیا دغه موبایل فون په وجه باندې چې زموږ ځوان نن سبا کدا سو ګوره هغه چې کم دی حوصله بیللې دي شاته دي نو دغه سوشل میډیا مختلف پلیټ فارمز دي ځکه چې یو دوه نه چې تاسو ته دلته نمونه والم که هر څنګه پلیټ فارمز دي که ټیک ټاک شي فیسبوک شي هر څه وي نو نن سبا په هغې کې چې انوالو دي دین خپل مقصد هیر دی چې زموږ ژوند کې مقصد څه دی مونږ د دې ملک دپاره د دې وطن قیمتي اثاثه یو نو ولې مونږ ته قیمتي اثاثه ویلې یا زموږ ینګسټر نوجوانانو ته ولې مونږ بار بار وایو چې تعلیم وکړئ سکلز زده کړئ د خپل وطن دپاره خپل قوم دپاره صرف دا نه دی چې یو کس ته ناست دی هغه وایي چې تعلیم ډېر زیات ضروري دی هر ځوان دا وایي چې تعلیم ضروري دی خو کوي یې څوک نه یا وایي چې زه په مستقبل کې ډاکټر جوړ شم خو هغې دپاره محنت څوک کوي نه نو داسې نه کېږي بلکې دې دپاره محنت خواري سټرګل غواړي یو انسان چې یو مقام ته رسي نو هغه صرف دا نه دی چې په هوا کې راوچت شي او هغه پوڼۍ چې کوم ده اخرني سر ته ورسي بلکې هغه په دغه باندې سټرګل محنت خواري رو په دې کې به باران راځي په دې کې به طوفان راځي په دې کې به ګلې راځي هر څه به راځي خو د هر باران نه پس چې کوم دی نو ریم به خامخا وي یعنی د هر باران نه هر سخت نه پس پتا اوستا خوشحالي او راحت خامخا ملاويږي یو نیکسٹ کال به ګورو چې څوک دی په لاین د کم جن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ میډم جی څنګه نو شروان د مرزونه واه جی واه نو شروان به د خپل جی پروګرام کې هر کلی وي 400 مرزونه موږ سره په لاین نو شروان صاحب څنګه الحمدلله تاسو دعاګان دي بس تاسو ته پی ډی سیل ملاویدل بس غر سره ډغره وال غر سره ډغره ده ها بدا حقیقت چې په کوشش باندې الله ملاویږي بدا خدای نو شروان صاحب چې کوشش کوي کنه نو خامخا بیا ملاویږي تاسو کوشش وکړو نو تاسو کولم ملاو شو او بس غټي روزي مونږ خوړې هو بخور کنه غټي روزي لا بچا سدي ته درځو جی تاسو غونن مزیدار ټاپک دی خو زه به وایم وخت تیریږي څوک انکار ته نه کوي اها وخت تیریږي څوک انکار ته نه کوي څوک یې ضایع کوي څوک تیراج کوي ټول عمر واہ جی واہ کیا بات ہے بس لکه دا نوي ځوانان چې دي نو دوی خو لکه مطلب دا د خپل ژوند د نیټ فیسبوک او د لکه سوشل میډیا ته بخلي ده کنه نو دوی لکه مطلب دا دی چې مخکې پر لکه مخکې تلل او دغه وته دا لوی لکه پولیس ورات پول وته ښکاري اصل خبره دا ده چې خپل خود اعتمادي نشته جی جی چې کوم انسان کې خود اعتمادي وي کنه نو دی به چرم لکه مطلب دا دی په یو مخه باندې دی پیل نشي خبره دا تاسو وګورئ کنه چې دی خو د ځوانانو ته خو تیار مثال پاتې لکه مطلب دا دی اولی دی شو کوم ځوانان زمونږ لکه مطلب دا دی 2 پایلټان 2 جزونه لکه ټیک ته شپږ تلو او هغه چې کومه لکه تباہی او بربادي انډیا له وکړه کنه دا کوم ځوانانو بالکل جی 23 سال ځوانانو نو دا غوي ټریننګ دا غوي تربیت دا غوي ذکر داسې کړي وا هغه چې دومره بولډ او لکه مله میدان ته وروتل
سوچل او په ځان دا اعتماد او ان شاء الله تعالی چې موږ به اغلا غاخمات جواب ورکو او الحمدلله خپل جان بم بچ کو او جذب بم بچ کو مکه شان شو او ما غشانته شو عمده سره جی هغه لکه مطلب داري هغه مهنت کړي او هغه وخت نو ضایع کړي جی جی بلکې تاسو وګورئ جی دا دی وخت مثال چې دی دا د یو وره دی وره چې تاسو وروړي او ضایع کیږي نو هغه اسی ویل کیږي هغه چې چاله پیدا نه ورکي فائدہ نه ورکي چې تو وګو کې واچې نو لکه مطلب دا دی یو بوتي به نور انسانان سي ها ډیره ګټوره خبره نو شروان صاحب ډیره خپل خبره اصل خبره دا چې لکه مطلب دا دی مونږ نو وخت روان دی او وی حکیم غدي چې پیتیر شي الله کا وادي چې لکه مطلب دا دی ما خپل وخت ضایع شوی دی دا ځوانان چې دا ټول زمونږ بچی دي دا ټول زمونږ بچی دي دا لکه مطلب دا دی دغه لپاره او افسوس خبره دا دی چې دوی پیګنه نو دا الله هغه لوی ورځ ته دی وګوري ټولو لکه ځوانانو ته مچ وخت ضایع کوي دا سوشل میډیا دا نیټ فیسبوک او دا ویډیوګان دا هر وخت کتي شوی او دا وخت چې دی ګوره دا ډیر قیمتي دی په الله باور وکړه کدا ملغلرو سره او سونی سره او تل کنه او فکر راځي او هغه فکر راځي دا وخت دومره قیمتي دی بلکې دا ګوره چې لکه مطلب دا دی دا مقامون اکثر وایو کنه چې لکه هغه وخت لکه ډیر دغه خو بس موقع نه خطا شو دا اوس هغه موقع د دوی د ذکرې جی 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 همداسې په خپل ځان باندې اعتماد وساتي او دا دی نه کې هر وخت بوډي چې لکه رابل انسان دا کار کولی شي زه نشم کولی نشم کولی کمزور انسان کار دی چې هو دا به څنګه کوم دا څه کوم پکار دی چې دوی لکه مطلب دا دی چې هغه هنرمندي سره تعلیم خو ډیر ضروري دی او سره د ذکرم کوي نو ان شاء الله تعالی چې د قشان بو لکه نن چې دغه دوه پایلټانو لکه پاکستان په ټول نړۍ کې د نور او د سپومیشن اوزلولو دا د غوي کمال دی دا د غوي هنرمندۍ کمال دی دا د غوي لکه مطلب دا چې غوي وخت نه ضایع کړي جی 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 ډیر خپل خبره نو شروان صاحب ډیر خوشاله کا د وخت را کولو ثانک یو سو مچ ډیر زیاته مننه ماشاءالله نو شروان صاحب کافي زیاته خپل خبرو کې ډیر ګټوري هر یو لفظ کې چې کم دین وي هغه چمک دمک وکنه که تاسو د سوچ کې نو نوې کول ځوانانو د پاره نوجوانانو د پاره خپل ځان پیژندل چې کم دي د لازمي دي او بیا هغه خبرو کې چې دغه پایلټان چې کوم دا هم ځوانانو دي د خپل وطن خوري د پاره د دې خوري بچی دي دا ټول جسم نه ځوانان دي نو هغه له پکار دي چې ځمېداریان دي خپل وبېجنې چې ځمېداري زموږ سدي او وای چې د بچپن نه اصل کې دا ماشوم چې کړه لویږي کنه د ماشوم توب نه دغه ټول سيزونه کیږي چې د ماشومتوب نه دغه ځمېداري ورکی نو اله چې کوم دي مخکزي اله چې د دسترخوان ځمېداري ول ورکی کنه د دسترخوان ځمېداري نه مطلب زمادار چې دی پوي شي چې په ژوند کې سکول لسن دي نو دی بیا چې لوي شي دي ځمېداري پیژني بالکل چې تاسو به اپډیټ کوو چې زموږ فیسبوک سیشن هم په خدمت ختم دي بيخي تاسو نه به اجازه غواړو خو اخر کې بس دا ویم چې ریډیو باندې هم زموږ خبرونه روانه وي تر 10 بجو پورې سن اف ام 89.4 96 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ आवाज اوریدلی شي چې زموږ د فیسبوک ملګری وي هغه نه به اجازه غواړم کوشش کوئ چې زموږ دغه ځوانان سټرګل وکړي مهنت وکړي خپل ځان پیژني او ایجوکیشن باندې خاص دي توجه چې کوم ده وکړي بالکل جی ریډیو باندې به زموږ خبرونه رواني د فیسبوک چې څومره کتون کې دغه نه به غواړم اجازه د الله پامان